یو زمونږه مسلمانان هغه مالداري خلک چې هغې باندې حج فرض وي ایوا کوتهی دغه سرمایه‌داره اور مالداري خلک دا هم گئی چې د حج د فرضیت نه پس هغې کې بلا عذره بغیر د څه وجې تاخیر کوي دا هم شریعت کې جایز نه دی یو سړی به هغه باندې به حج فرض وي هغې سره د حج ته د تګ خرچه به موجوده وي واپس راتلو خرچه به ورسره موجوده وي د کور خرچه به موجوده وي خو هغې باوجود هغه حج ته نه ځي چې څوک ونه تپوس وکړي چې ملګري حج ته ولې نه ځې هغه جواب کې ورته وایي چې نه ما لوڼه دي چې څومره پورې دا وده شوي نه وي زه حج ته نه شم تللی دا غلطه خبره ده بعضې ټایم کې یو سړي ته وایي چې حج در باندې فرض دی حج ته ولې نه ځې نه کور جوړ کړم بیا حج ته ځم دا خبره غلطه ده دې مثال داسې دی لکه یو سړي ته وایي چې ته د جمعې مونځ ولې نه کوې دا ستا باندې فرض دی هغه وایي چې نه لور واده مو وشي بیا به جمعې فرض مونځ کوم دا خبره ټیک ده چې څنګه دا خبره غلطه ده دغه رنګې دا خبره هم غلطه ده چې زما لور واده وشي زه به بیا حج کوم چې څنګه دا خبره غلطه ده چې زه اول کور جوړ کړم بیا به زه جمعې مونځ کوم همدغه رنګې دا خبره هم غلطه ده چې اول کور جوړم بیا به حج کوم نو موږ کوشش دی چې دا څومره سرمایه را سره ده دا یا په ودونو ولګي یا په کور ولګي بس ختمه شي زه به حج نه بچ شم نه چې یو ځل صاحب نصاب جوړ شي مال در سره راغلو حج فرضیت شرایط در باندې راغلو مر نه مخکې دا حج وکړئ کور جوړول لور ته واده کول اور تقاضې حل کول کاروبار ښه کول بیا به ځم دا خبرې ټولې غلطې دي له دې وجې نه چې کم سړي باندې حج فرض دی هغه به تاخیر نه کوي د حج په ادایګي کې هغه به فوراً حج ادا کوي یو په دې خبره باندې ځان پوهوي دویم دا چې یو ځل سړي حج وکړو هغه فرضي حج ادا شو دوباره چې دا حج کوي دا نفلي حج دی مثلا داسې د اولی عمر کې یو ځل حج کول فرض دی روایت کې راغلی اوس پیښه دا ده چې کله دا سړی دویم حج ته ځي نه دا حرامو کې ځان مبتلا کړي هغه د بعد حج ته ځي دا ناجایز دی یعنی یو نیک کار دپاره د حرامو لارې اختیارول دا جایز نه دي هغه څنګه دوی چې کله د حج دپاره درخواست جمع کوي فارم کې ولیکي چې هغې کې دا لیکلي چې تا اول ځل حج کړی که نه دی کړی دی به 25 حجونه کړي بیا دروغ ولیکي چې ما حج نه دی کړی ولې هلته قراندازي کې اور کوټې کې دغه نوم بار کېږي چې چا اول ځل حج دی هغه د وکړي تاسې یو ځل کړی نه دا ورته دروغ ولیکي چې نه ما حج نه دی کړی اوس دروغو نه ځان بچ کول دا فرض دی واجب دی اور حج کول نفل دی نه نفلو دپاره دروغ ویل اور ناجائز اور حرام کار کول دا جایز دی اندغه رنګې حج تلو دپاره سودي معامله کول سپانسرشپ کول په دروغو باندې اور دروغو سره سره ورکې سود وکړي چې زه حج وکم داسې حج څه ضرورت دی چې هغې دپاره ته دلته دنیا کې اور خپل د معاملاتو کې سودي معاملاتو کې په حرامو باندې هلته ځان ورسوي نه شریعت موږ دې نه هم منع کړي چې تاسو حج کوئ نه حلال مال سره په حلالې طریقې په جایزې طریقې سره بي کوئ حرامو کې ځان ډوب کې اور هغې د بعد لاړ شي هغه حج ادا کړي نه څه فایده دې مثال داسې لکه یو سړی شراب وڅکي فول نشه کې شي او بیا هغه د بعد مونځ ته ودرېږي نه دې مونځ ادایګي کېږي نه کېږي نه چې څنګه دا مونځ یې متاثره شو مونځ یې نه کېږي همدغه رنګې دغه حج هم نه کېږي دیو جنا د حج ادایګي دپاره به ناجایزې اور حرامې طریقې نه اختیاروي که هغه سودي معامله ده اور که د دروغو معامله ده هغې نه به ځان ساتئ